الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. مخکې کې الله تبارک وتعالى خپل وحدانیت باندې دلایل عقلیه ذکر کړل، بیا غنه بعد اخرت تذکره وشوه، غنه بعد بیا د مؤمنینو تذکره وشوه، جنت تذکره بیا وشوه. دې کې الله په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى فرمایي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم. عام طور باندې انسان دا ډیر زیات حریص دی، انسان یې څومره هم زر ماته فتح ملاو شي، ښه ماته ملاو شي، کامیابي ماته ملاو شي، دا به ډیره ښه وي. هر انسان دغه کوشش دغه کوي سماته کامیابی ملاو شي او زر نه زر کامیابی ماته ملاو شي. حالانکه دغه دنیا سکون دی دا دار الاسباب دی. کامیابی دپاره به ته اول مهنت کوي او مهنت نه بعد به الله تبارک وتعالی تا کامیابی درکوي. بغیر د مهنت نه، بغیر د مشقت نه تا هیڅ کله هم کامیابی نشي ملاویدلی. یو کس غواړي زه کامیاب شم نو هغه دپاره به دوه شرایط دي. یو دغه دی چې دا به د وخت قدر کوي، چې کوم وخت ورته ملاو شوی دی هغه کې به دا بھرپور مهنت کوي. او بل دغه دی چې وخت سره سره به دا به د کامیابۍ دپاره به هر روز دا به سوچ و فکر کوي او دغه شان مهنت به کوي. که یو انسان دغه دوه اصول ځان کې راوستلو نو آلی به ورته بیا کامیابی ملویږي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لکه څرنګه انسان تعجیل کوي په خیر کې، یعنی زر خیر ماته ورسیږي، نو دغه شان کچېرې الله غوښتله نو د خلقو دپاره کوم شر غواړي تعجیل کوي، کچېرې دغه الله غوښتله لقضي الیهم اجلهم، نو پوره کړی شوی به د دوی اجل موده. د دې مزید تفصیل داغه دی چې یو انسان په تکلیف کې شي، مصیبت کې شي، غمونه ور باندې زیات شي، بیا دا غواړي ځان دپاره بیا دغه خیرې کوي، بد دعا کوي، خپل اولاد دپاره هم بد دعا کوي او ځان دپاره هم بد دعا کوي. یا الله ما ختم کې، ما د دې دنیا نه هلاک کې، ما د دنیا نه لرې کې. نو الله فرمایي دو جلتی کوي او کچېرې دغه بد دعا قبوله شوه لقضي الیهم اجلهم، نو د دوی اجل دا به شي ختم شي. نو هر انسان ته دغه پکار دی چې الله تبارک وتعالی یو ژوند ورکړی دی، د ژوند شکریا ادا کړي. ناشکرۍ د ونه کړي. عام طور باندې د ناشکرۍ څه کومه دی دا اکثریت خلکو کې دغه ناشکرۍ موجوده دی، ډېره زیاته ناشکرۍ کوي. حالانکه انسان ته پکار دی چې په هر حالات کې شکریا وباسي. څومره هم چې دغه شکریا وباسي نو الله تبارک وتعالی نور به هم زیات ورکوي. او کچېرې دغه ناشکرۍ کوي الله فرمایي ان عذابی لشدید، زما والا عذاب دا ډېر زیات سخت دی. بیا خاص کر په ښځو کې خو ډېره زیاته ناشکرۍ ده، د الله ناشکرۍ هم کوي او دغه شان د خپل خاوند ناشکرۍ هم کوي.
په یو موقع کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو زما په جهنم کې ښځې ډېرې زیاتې ولیدې. نو تپوس ورنه وشو چې یا رسول الله څه وجه کیدی شي چې د ښځې جهنم کې به ډېرې زیاتې وي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې دا ښځې نه دي، دا نشکره ډېرې زیاتې دي. خپل خاوند هم نشکرۍ کوي. خاوند ورته که 1000 بار هر شیز ورته وکړي بیا هم صحیح طریقې سره شکریا نه ادا کوي. دغه شان د الله تبارک و تعالی په نعمتونو باندې دوی چې شي کوي نشکرۍ کوي. نو د شکریا د نشکرۍ نه ختمېدلو اصول چې شي دي، اصول دغه دي چې ته ځان نه لاندې خلک وګوره. ځان نه باندې خلک چې ته ګورې نو زندګۍ به در باندې بیا تنګه شي بیا، او چې ځان نه لاندې خلک چې ته ګورې نو بیا به ته شکریا ادا کوي. شیخ سعدي رحمت الله علیه دا ډېر لوی بزرګ لوی عالم تیر شوی دی. دی په دمشق یو جماعت کې المونځ وکړو. کله هم المونځ یې وکړو نو دغه چپلو ته راغلو او چپل ورنه چا پټ کړي. نو هغه وخت کې دی باندې داسې حالات اوس اجازت نه ورکول اوس نور چپل واخلي. نو دغه په خپو باندې روان شو، بغیر د چپله کور نه روان شو. دی ځان سره سوچ وکړو ما ته خلک ډېر لوی عالم وای، لوی امام وای، او که چیرې اوس زما اندسې خلک ما وګوري ما چپل نه چولی دي نو خلک به څه ووایي؟ نو دې کې یو کس ګوري چې خپې نشته، اندسې روان دی، په لسونو باندې دې مزل شروع کړی دی. دی وخت کې شیخ سعدي رحمت الله علیه ډېره زیاته شکریا ادا کا او فوراً مغزې کې سجده یې وکړه چې یا الله که چپل نشته خپې خو پرشته چپل به ته بیا ما ته راکې او شکر الحمدلله چې خپې راپسې شته. نو د شکریا ادا کولو طریقه همدغه دی چې سړی ځان نه لاندې خلک وګوري نو بیا شکریا به ښې طریقې سره بیا ادا کېږي. په هر حال الله فرمایي چې فنظر الذین پرېږدو موږ هغه خلک لا یرجون لقاءنا چې زموږ د ملاقات امید نه ساتي فی طغیانهم یعمهون د دوی په نفرمانۍ کې سرګردانه به دغه موږ پرېږدو. بیا الله فرمایي واذا مس الانسان الضر، عام طور باندې چې انسان باندې یو تکلیف راشي نو دغه ذکر هم کوي، بیا جماعت ته متوجه هم وي، بیا المزونه هم بیا ښې طریقې سره کوي، دعاګانې هم بیا غواړي. او څه کله هم دغه تکلیف ورنه ختم شي نو بیا هر یو شیز بیا پرېږدوي، بیا دې څه المنځونه کولو هغه پرېږدوي، بیا عبادات کولو هغه عبادات بیا پرېږدوي. چې زندګۍ کې کوم معمول ګرځولی وي هغه معمول نه هټ کر بیا هغه ژوند بیا تېروي. نو الله هم هغه فرمایي واذا مس الانسان الضر، کله هم یو انسان ته تکلیف ورسیږي دعانا هغه زموږ نه غواړي لجنبه او قاعدا او قائما، که دغه پروت وي بیا هم موږ نه غواړي، که ناست وي بیا هم موږ نه غواړي، او قائما او په ولاړه باندې هم موږ نه غواړي چې یا الله دغه تکلیف موږ نه لرې کړي. بیا څه کېږي؟ فلما کشفنا عنه ضره، هر کله چې دغه کوم تکلیف دی دا ورنه ختم شي نو مر کأن لم یدعنا الی ضر مسه، دا داسې روان شي گویا دی سره تکلیف په وخت کې چې الله نه وخت هم نه دی، داسې حالات کې دغه بیا روان شي. کذالک اندرنګې زینا للمسرفین، مزین کړي دي حد نه زیات تجاوز کوونکې تا ما کانوا یعملون، هغه څه کوم دوی اعمالونه کوي. ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، او مونږ مخکې اقوام هم مونږ هلاک کړي دي
من قبلهم من قبلکم تاسو نه وړاندې ولې هلاک شوي دي لما ظلمو په سبب د دوی چې دوی حد نه زیات تجاوز کړو ظلمونه یې کړو وجاءتهم رسلهم او رغلی و دوی ته رسلهم پیغامات پیغمبران بالبینات واضح دلایل سره وما كانوا ليؤمنوا دوی بیا هم ایمان را نوړو کذالک اندرنګ نجزي القوم المجرمین جزا ورکوم هغه قوم ته کوم قوم چې شدي مجرم دی ثم جعلناکم بیا مونږ وګرځولو خلائف فی الارض جانشین په ځمکه کې من بعدهم لدینا بعد لننظر سو وګورو مونږه کیف تعملون څرنګه تاسو عمل کوئ دغه اقوام مونږ هلاک کړو د دې په ځای باندې تاسو مونږ وګرځولو اوس تاسو باندې ازمایش دی اوس تاسو مونږ ګورو ستاسو هم څنګه عمل کوئ آیا ستاسو مخکینی اقوام باندې عملونه کوئ یا د دینه هټ کر قرآن و سنت موافق تاسو چې شي کوئ اعمال کوئ نو دغه تفصیل هم وشو ترجمه هم وشوه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبا به ان شاء الله مسائل ذکر کیږي